چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډای ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته ووایي چې بوډای ته څه کوې وې داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په آرام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیا دا ماته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره وه ما ته یې وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپسې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپسې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرے قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم وینو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله
کتا په د شپږو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می تو کا اسه خو پشپګ میاشته نه پشپګ ورځي کیم بنگلا غسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان توغه کې ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دے دا بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قران کریم په ذریعہ د وحی راغله دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړی تا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدیږي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کای زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کای زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد وایم چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست
چې لیکلي واغسته چې شپه رااله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، د سهار کې وله خوب ورغی. څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله او تکی. تاسو خیال راغی عزیزانو، مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی، ډیر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، آسان. سورج پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ دا ملک عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه. دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناهونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسی. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي، 3 تبلیغه. من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك اضعف الایمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ور سره نشي ویلی
پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخه په کپن کې مګو. زه تاسو ته ایمانی وایم، زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زنه د چا جنازه کوم، داغه سړی جنازه لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ، ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې، پلانی خان مړ دې، ها زید څه او زیاد په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا. نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری، ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری. زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې مزه دی. درک خپل کار کا مړی لا بنرازه مرازه وادلا بنرازه مرازه مړی ژوندې خو دې ته وای. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش. کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش. مینا بم خدای د پاره کې، مړی بم خدای د پاره کې، ژوندې بم خدای د پاره کې. چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دسکه تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای، تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي. زما په خبره پوهیږئ؟ په خپل اولولي او بیا ودشي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږدي. په قبر ورته تبارک الذی وای کنه. وای بزرګانو صاحبانو، ان تستغفر لهم 70 مره، دا چاته خدای ویلی؟ چاته ویلی؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبران څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به نه دما او یا کړ پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ داغه په قبر आवाज وشو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پر پاسې د مال خبر واوري خخ شو ویلو مالو سي قبر پرانی زئی کده په سلور بولی نو مان دا ګیره کلک لات په ولاری یو دلان دی په سلور بول
خر ته مو وایه چې دا ټول ښه سړی ښه سړی به هغه چاته وایه چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي په ژوند دی الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي ایو بزرگ خدای ته وی یا الله زماړو چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے پخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ څنګه ویلے ته چې الله لفظ وې نشپاړه سنی دا ایمان غنا چې درته حاضر ولاړ ما چا جبتا چې دا الله ویلو توفیق الله ورکی ا دې شپاړه سنی دا ایمان غنی چې الله ما ته حاضر دی نو کم سړی ژوند چې دا ستيري چې په زندګۍ کې دا الله ویلو توفیق خدای پاک نه ور کړي او سغم مردار شونو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا خسړیو او دعا ورته وکي تاسو اشنغر کې دعا ورته وکي چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي مونږ سکار دي مونږ رورا ما تاسو ګراشي وي دواره تکم لار لنډوا لار لنډوا مونږ ځان باندې لا پوي نه یو چې کوم غړنګ کې به پراتی استاد ته صدواګانی لار لنډوا ماما د دعا اهلیت ځان کې پیدا کینو الب دعا بل ته دعا کینو اول بدا اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای اول ما وبخي چې توبه خینو اهلیت د دعا خدای کې پیدا شي نو الب ته بل تستا په کې دعا قبليږي چې تخپل نه بخله شي نو ته بل څوبه خوف ترا خوف ته کې کو نه بیدار نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق علما دا ډېر لوی خلق پجوان زما د یاد زما سترګو لیدلی مانه د قبر تپوسو کی د قبر معاملې ما پسترګو لیدلی ما ته خو باسه خوب ګوره ما پسترګو لیدلی پسترګو 300 کال پس یو بزرگ په قبر کې مالی دله 300 کال قبر جوړې ده او لحد سوریش لاندې ور کوشما د شوي کړي خامتا کپنه ده او دمره زلفي دي او سپینا ګیره ده سپین ډېر او تور کم اګل کارانو تموي زما د الله صحبت اسي 19 زلاس وروړما ما ته انکو کې وای چې کده پکړ نه لوي وې دا مړې دی 19 مال کني و مې دی خو مې راټ چوای لاس مې ورنه پدې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه پدې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي پدې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي کپن باندې مې ورته لاس والو شوي کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړي او 315 کال یې وشو چې مړ دی او دا ما چې لیدل د دې وښت کالو دا مالی دي امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بدهیر شي کدی ولي دو گلزار د درویشان پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې دالپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده
ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اور لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتلس ورځې پس یو مړی راوویستو مال مکه وی ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه یې بار راوسته چې بار یې تارونه راوسته هیډ فون یې غوږونو ته ولګولو مړی یې ښخ کو خلک ترې لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړي انګریزان ورته الته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه و راشد یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله سب کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معامله د قال دا او یو معامله د حال دا مونږ په حال پویږو په قال لیکن په حال نه پویږو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اهل دل تب نزدیکیږي نو علا به ملغلره کېږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغلره کېږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تانوی رحمت الله علیه یو مرید په کوواټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تانوی رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدم خط می ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم ورته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو سکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې مسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ
और मौलाना थानवी چې او چاته وي چې نکل جواب به ساري دي شي